نن سبا داسې خلک وروتلی دي د ملایانو په جمع کې. تاسو به سوشل میډیا باندې ګورئ چې هغوی د نبي علیه صلات وسلام حدیثو مبارکونه انکار کوي. وایي حدیث نشته، دا خلکو ځانه جوړ کړي دي، بس موږ دپاره صرف قرآن کفي دی. دغو خلکو نه خپل ځانونه وساتئ. دا د اسلام په جمع کې د دین اسلام غټ دشمنان دي. دا خلک په ظاهر کې حدیثو نه انکار کوي، وایي حدیث نشته، خو دا په حقیقت کې قرآن نه انکار کوي. څوک چې د حدیثو منکر وي په حقیقت کې د قرآن منکر وي. ته په قرآن کې ماته د منځه طریقه وښوداږه. د منځه رکعتونه شته دي چې ماسپښین به دومره رکعتونه کې، مازدیګر به دومره کې، ماښام به دومره کې. دغه ترتیب د رکعتونه په احادیثو مبارکو کې دي. نو دا خلک چې د احادیثو مبارکو نه انکار کوي، چغې وهي چې احادیث نشته، دا د دین اسلام غټ دشمنان دي، دا د قرآن دشمنان دي. ما ته افسوس په ځوانانو باندې راشي چې کله یوه نوې فتنه ښکاره شي دوی به ورپسې شي، دوی به د هغې حمایت کوي. ای ځوانانو، کله چې تاسو یو خبره واورئ فوراً په هغې عمل مه کوئ. نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، ډېر خلک داسې شته دي په سوشل میډیا باندې چې په ظاهر باندې د اسلام جامه اچولی دی، په حقیقت کې د دین اسلام دشمنان دي. نو کله هم تاسو یو خبره واورئ، د خپل کلي د خپل علاقې علما کرامو سره مشوره کوئ، هغوی نه پوښتنه کوئ. د هر چا په خبره باندې اعتماد بروسه مه کوئ، کنې ګمراه به شي.